سورة الکہف لسما سپارہ او 32 نمبر آیاتی مبارکہ. دی آیاتونو مبارکو کی رب العالمین یو مثال ذکر کړي د دوو سړو. ا مثال اصل کې د دې د پاره دی چې دا دنیا چې دا عارضی ده او آخرت چې دی هغه همیشه دی. د دوو سړو مثال ذکر کی چې داغي په آپس کې دوستی او تعلق. نو یو کس چې هغه دواړو سړو کې وو هغه مشرک وو، غیر مسلم وو، ډیر باغونه وو، الله ورنه ډیر نعمتونه ورکړي. او بل کس چې نو هغه مسلمان او ډیر غریب. نو الله تبارک وتعالى د دې دواړو مثال ذکر کړي چې دا دې د پاره چې دا کفار چې په کوم ټپو روان دي دا باطل دي او مسلمانانو د پاره دې مثال کې تسلی ده. نو دو کسانو دو ملګریو، هغه دو کسانو کې الله وی مونږ یو له د انګورو باغونه ورکړو او د انګورو د باغونو شپولونه چې هغه د کجورو او په مینس کې پر کې فصلوم شوی. او عجیبه خبره دا و چې دې دواړو باغونو بخپله میوه پوره ورکوله، چرې به پکې کمې نه راته. لکه بعضې باغونه په یو کال پکې بعضې ونې میوه وکړي ونه کړي کمه وکړي، په هغې کې به بلکل کمې نه کړي، پوره میوه به یې ورکوله او په مینس کې به یې نیروم بهیدو. نو دا یو سړی خو ډیر مالدار و، ډیر باغونه و او غیر مسلم و. نو دی یو ورځ د خپل دویم ملګری چې مسلمان د هغه سره یې داسې اخوا دیخوا خبرې شروع کړلې. ورته وایي انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، خو ستا نه ګورې ډېر ښه یم، زه خو عزتمند یم، ځکه د الله ناخوښه وې نو ما له به دومره باغونه نه راکړه. نو دا دومره باغونه چې ما له الله راکړي معلومیږي دا چې زه الله ته خوښ یم، او ته چې داسې دا غریب ګرځې نو معلومیږي دا چې ته الله ته ناخوښ یې. نو دا مسلمان ورته نصیحت شروع کړو چې داسې مه وایه، یو ذات دی چې ته پیدا کړی وي د خټې نه، بیا د نطفې نه، بیا برابر کړلی انسان یې در نه جوړ کړو. د هغه سره شرک مه کوه. داسې هم کیدی شي چې الله ستا په دې باغونو باندې یو آفت راولي، یو مصیبت راولي. نو ګورې دا الله ته ګرانه نه ده، داسې مه کوه. خو هغه د مال په غرور کې واغلی یو دی ورته وایي دا مسلمان وایي زه خو یو رب علمه، ټوله دنیا نه علمه، او یو رب علمه، یو رب، نور اسم نه علمه. به هر صورت د ورسره دا مکالمه کوله، خو ده دا خبره نه منله او د مال په نشه کې راغی. بس یو ورځ باغ ته رادنده شو چې وی لیدل نو هېڅ هم نشته دی، هر څه تلي او راغلي دي، نه باغ شته دی، ټول په خپلو چتونو باندې ونې پرتې دي او هر څه لاس پراته دي. دی ویښ شو وی لم اشرک بربي احدا، کاش چې ما د خپل رب سره شرک نه وی کړی. بس ویښ شو، پته ورته ولګېده چې دا مال چې دا زما کامیابي نه وه، خدا الله زه امتحان کې ورچولی وم، او بل طرف ته هغه مسلمان چې هغه کامیاب شو. نو دی مثال دې دپاره دی چې الله تبارک وتعالی وایي د دنیا زیب و زینت ته وګورئ. څوک چې الله والی او د الله سره تعلق اختیار کړي هغه ته د دنیا مال د کامیابی دلیل نه دی. ورنه ابو لهب قرآن کی صورت شته دی تبت یدا ابی لهب وتب، دا صاحب جیداد وو، دا صاحب اولاد وو، دا صاحب حسن وو. قریشو کی دا خیستو، صاحب جیداد، صاحب اولاد، سردار د قریشو. او بل طرف ته بلال د حبش غلام، نسب نشتا، رنگ نشتا. او ابو لهب چې د الله د دین مقابله وکړله، تاریخ وګورئ چې کله وفات شو
دسی مرض په الله لګولې او چې بیا چا خو کم نکیر نه کنه پیسې ورکړلې مزدورانو لا اغي ور لخپې ته پړې واچو د یو کمره کته ورکړ ابو لهب چې خاندان حسن ارس ورسره خدا الله دین ورسره او بل طرف تا بلال د حبش غلام الله تینا د حبش غلام او بیا چې وفات کېدو نو مؤذن د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ ولا مالک تکلیف ورکو دی خو غلام مالک ورله سخت تکلیفونه ورکول نبی علیہ السلام په تیر چې وای کتل ورته بلال رضی الله تعالی عنہ ډیر تکلیف کیو بلال رضی الله تعالی عنہ چې به مالک سزا ورکړه د بوي احد یک یو احد یک یو دلته به ظلم سیوا کېدو نو دبا आवाज لگاو احد نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په پلار تیر شوی قتل ورتا وی بلالا احد ينجيك دا کم احد ته چې ناری وای دی به یو رس خلاص کی بلالا دق احد به خلاصي بلالا احد ينجيك دق احد به یو رس خلاصي حدی احد تناری وا چې مشکل راشي دا الله ذات تناری وا دا موای چې نسب به دی قبیله به دا خاندان به دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خپو چې بلال رضی الله تعالی عنہ تکلیف کی اولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغی مالک تو وی ددسو قیمت دے قیمت ورکو وای بس نبی علیہ السلام ورته ویلو دی والا دا بلال والا چې وای غستو نه بلال رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی کزان لدی اغسته یما او چې ستا خدمت کوم کو ځان لدی اغسته یما او کنه ځان لدی نه اغسته نو چې دا چا په وینا دی اغسته ماغه تفرید چې زه هغه په غلامۍ کې ژوند تیر کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی لاول د حبش غلام بیا به خلق وی مؤذن د رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن را روان دی د دنیا کامیابی په ماجونو کې نه ده په باغونو کې نه ده په جیدادونو کې نه ده د الله او د الله د رسول په غلامۍ کې ده بس الله او د الله د رسول په غلامۍ کې صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غلامی وکړه زید ابن حارثه رضی الله تعالی دا یو رکوټه الګ به درک شو یوی قافلې والا پټ مکی مکرمه ته راوړو یو په یو خرڅو بل په بل خرڅو آزاد الګ زید ابن حارثه نو باخر کی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه باندې خرص هغه واغست نو چې کله د بی بی خدیجه رضی اللہ تعالی عنها سره د نبی علیہ السلام نکاح شو نو زید ابن حارثه ور سره راغی دیکھو غلام نور آزاد و خلقوی قافله را پټ کړي او جدل تب خرڅیدو سلور 15 ځای خرڅ شوی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور تراغه د نبی علیہ السلام کور کې غلام نبی علیہ السلام سره مینه ډیره پیدا شو یو ورځ بازار ته تللی نو بازار ته د دې د یمن د طرف خلق راغله مکی مکرمه چې الته ولید ودا خو زید دی رالل ولا خواله وی تا پسې خود پلار دستور ګوخ کې وچی شوي زینا مور در پسې جاوي ته اغنای ویلی نو چې لاړل الته ولا پلار ته پلارا زید مولیدا ستا بچي په مکه مکرمه کې په بازار کې پلار ډیر خوشاله شو چې زما بچي پیدا شو ډیره موده پسې پلار جوړی ډیره موده پلار راغی مشرور راغی او ماما او ځان سره د پیسو بوجه ډک روان وی چې زید ابن حارثه ځان سره راوله چراغ معلومات کول چې چا سره نه خلق ورته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره رالل دا قافله د نبی علیہ السلام سره کې ناسته دا وخت خبري ورته کې د الله حبیبا زمونږ یو الکو زید الله حبیبا استغفار راغله دي تاسو سره دي مونږ دومره مال راوړې دي دا بدل درو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته زمان نه
ودا مال بدل ټول درکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مال نه دمخه اسی بای بوزي ویا زما زوی دی الله حبیب. نبی علیہ السلام ورشه زید راو غواړه. زید رضی الله تعالی عنہ راغی خپل پلار یو پلار چې بچي ولید پلار ډیر وجړل. بچیا ته ډیر موده بتا پسې جړلې بچیا مور دې پسې ډیر جاړي بچیا رونه دي ظلمي شوی دی هغه ټول تا یادې چې زید څه شو اده پسې ټول خپل زیدا ته ما سره عزیز استا بابا یې مخه دا دی رور دی خزیدا دا دی ماما دی ښا موږ سره بزی خزیدا. نبی علیہ السلام یو روپۍ نالم خودنه به تپوس کوي ښا کله سره خوشحالي بوزي او کو نه خوشاله بیا به زما خوانه نه بوزي ښا کما سره خوشاله پلار زید ته ګوري زیدا ما سره بزی کنستا ابو یما. زید ورته وی پلارا تبیو پیجن دی چې ته زما ابوی بس ما ته یاد شو ته زما بابای خو پلارا زتا سره نشم زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپړې خو ما به نه بوزي زه نظم تاسو سره ما نبی علیہ السلام نه جدا کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لاړ ویزان له یوازې کینه وای خبرې وسره مطمئن کړي چې نبی علیہ السلام ته لاړ دې زید تپلار وای زیدا ورته نه پوهېږي ته سوچ نه کوي ته غلام یې دلته ته خو دلته غلام یې او زه چې تا بوزم زیده ته به ازادي نو خلق غلامي علي کو ازادي علي دلته ته غلام یې او زه چې زو کلي ته دې بوزم مور دې یادېږي رونه دې ظلمي شوي دي زیده تا یادې هلته به ته ازاد یې او دلته ته غلام یې. زید ورته وایي ټیک ته چې زه غلام یم تاسو به ما هلته د ازادۍ ژوند نه بوزئ خو تاسو دې ته نه ګورئ چې زه دلته د چا غلام یم زه غلام د محمد رسول الله یم کنه زه د امام الانبیاء غلام نه یم زه د نبی علیہ السلام غلام په نوم یادېږم ما به نه بوزئ زه تاسو سره نه ځم زه دا فیصله کوم چې زه نبی علیہ السلام اخلم او تاسو نه اخلم. صحابه حقیقت کې د الله رسول پیژندلی حقیقت کې د الله رسول پیژندلی و نو صحابه اخرت واغستو دنیای قربان کړله. نو دې آیات مبارکه کې رب العالمین د هغې دوو کسانو مثال ذکر کوي چې دوه دوستان وو یو مشرک بل مسلمان د یو ډیر باغونه و د بل سیره فرق اخر کې د هغه باغونه ارسل اړل. نو دا دې آیاتونو مبارکو کې دې مثال کې مسلمانانو ته تسلی ده چې مسلمانان مطمئن شي او کفارو ته د دنیا بی ثباتی ذکر کوي چې په دنیا باندې ډمک لګوي. وضرب لهم مثل الرجلين بیان کدی ته مثال د دوو سړو جعلنا لاحدهما جنتين چې ورکړیو مونږ یو کس د دې دواړو ته جنتین باغونه ورته ورکړیو دوه باغونه ورته ورکړیو من اعناب د انګورو باغونه وحففناهما بنخل او چاپیرته مونږ شپول کړو بنخل د کجور باغونه د انګورو شپول تینه د کجور د سینیامت وجعلنا بینهما زرعا او ګرځول مونږ د دې دواړو په مینس کې فصل د انګورو باغونه دی او شپول تی د کجورو دی په منځ کې پستونه ولاړ دسی باغونه کلتا الجنتین او دا دواړه باغونه آتت اکلها چې وراوړه به ورکوله به میوه خپله ولم تغلب منه شیئا او نه به کمو په دې کې سسیز. عجیبه خبره دا وه چې هر کال به باغ پوره میوه ورکوله هیڅ شی به پکې نه کمي. وفجرنا خلالهما نهرا او جاری کړیو موږ د دې دواړو په مینځ کې نهرا نهرونه پکې جاری کړیو. وکان له ثمر او ودی لره میوه کړی. فقال لصاحبه اویل د یو ورځ خپل ملګري ته وهو یحاوره کله چې ورسره د خبرې کوي نو د هغې خپل عجز ملګري ته وایي انا اکثر منک مالا واعز نفرا زه ګورې زیات یم ستانه مالا په مال کې واعز نفرا او عزتمند دي خلق زما قبیله مې درنم خلق مې درنم عزتمند مال را سره دی اوس هم وایي زه د نسب خاونې ما ما سره جیداد دی ما خلق عزتمند دی ته خو ډېر کمزوری نو د دا مکالمه د ملګري سره وکړله
د الله دا خوخه نشوله هر څه ورله نیست و نابود کړه. فرمایي وَاضْرِبْ لَهُمْ بیان کدیتا مثل الرجلین مثال د دوو سړو جعلنا لأحدهما چې ګرځولې موږ د یو د دې دواړو د پاره جنتین دوه باغونه من اعناب د انګورو وحففناهما بنخل او چاپیر کړیو موږ د دې نشپول بنخل د کجورو وجعلنا بینهما زرعا ګرځولې موږ د دې دواړو په منځ کې فصل کلتا الجنتین او دا دواړه باغونه آتت اکلها چې راوړي به خپلې میوې ورکولې به ولم تظلم منه شیئا او نه به کمول په دې کې هیڅ څیز وفجرنا جاری کړل مونږه خلالهما د دې دواړو په منځ کې نهرا نهرونه وکانه له ثمر او ودلر میوه فقال لصاحبه او د خپل ملګری ته وهو يحابره چې کله د خبرې کولې دا سره وی انا اکثر منک زګورې ډیر زیات امستانه مالن په مال کې واعز نفر او عزتمند خلق زما. ادا چې خسته واقعګانو اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې پدې بتاوسته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې دا نشان در سره کلیک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کې کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېر مننه والسلام.